د روډ سره په خوا کې ځکه چې مین روډ سرکاري 25 فوټ او بیا پلاټینګ کې 16 فوټ او 20 فوټ لارې ورکړې ده نو په 50,000 روپۍ مرله عوام انتقالي ځمکه چې نن سبا د مهنګۍ یو طوفان دی په ټول پاکستان باندې بیا په دغه مهنګۍ دور کې نن سبا چې فیض الله بھائی کم پلاټینګ کړی او کم قیمت یې لګولې د انتقالي ځمکې ډېر خلک داسې دي چې د کرایې په کورونو کې اوسېږي نو دا زه یم چې د غریب سړي دپاره د دې نه ډوله ښه چانس میلاویږي نه فیض الله بھائی د غریب سړي دپاره یو ډېر ښه سوچ لري 50,000 روپۍ شاید به یې زه یم چې هېڅ هم نه ده نن سبا مرله ځکه چې هر قسم سهولت دلته شته دا سړکونه دلته زه پخپله وګرځېدم اول مې دا ماحول وکتو ماشاءالله ما خو ډېر زیات خوښ شو چې څومره د موږ مسافرونه دي هر ځای کې ګولډن چانس یم چې د دې نه بل ښه نه میلاویږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجی نوحار رسالپور د مین رسالپور روډ نا 2.5 کیلومیټر فاصله کې دا پلاټینګ موجود دی دا مین روډ دی جی 25 فوټ ور سره د پلاټینګ 16 فوټ او 20 فوټ روډونه دی پکې دا 20 زره پلاټینګ دی نوحار رسالپور مین روډ نا 2.5 کیلومیټر فاصله کې فیض الله بھائی یو پلاټینګ کړی دی چې کوم د مهنګۍ په دې دور کې نن سبا وګورئ نو مزدور کار خپلو بچو له غوړي نشي اخیستلی سبزي نشي اخیستلی د کور خرچې ګرانې دي بیا هغه خلکو دپاره فیض الله بھائی یو ښه څه کړې ده کوشش یې کړی دی چې کوم په پردي کنډرو کې دي او د غربت څپېړو وښلي دي نو دلته یې په 20 جرب کې یو پلاټینګ شروع کړی دی دا شاته بخکاری تاسو ته ورسره د میخو یو فارم دی کلاو علاقه دا کلاو ماحول دی بیا مین روډ به تاسو ته ښکاري سرکاري 25 فوټ بیا په پلاټینګ کې دا 20 فوټ لار دا ورسره 16 فوټ دا ورسره 16 فوټ دا دلته انتقالي ځمکه په 50,000 روپۍ مرله دوی ورکوي السلام علیکم فیض الله وعلیکم السلام جی شاید بھائی تاسو خیر دی مننه جی په الله ګران شي فیض الله بھائی نن سبا مهنګۍ ده کنن سبا یو سړی مثال ارزان ځمکه والي نو د هغه هم کوشش دی چې 1.5 لاک 2 لاک روپۍ مرله چې څومره د 66 ماتولی شي ماتې کي تاسو په دې نن سبا دور کې ولې داسې مناسب ګټه کوئ یاره جی دې باره کې خو زه دا ووایم فرسټ اف آل موږ الحمدلله مسلمانان یو مسلماني ده ګټه هم زموږ شریعت او اسلام هم دا وایي چې مناسب ګټه وشي نو هغه تجارت ښي حلاله مي او سودمنه مي نو دې ماحول کې دا معاشره چې ما ولیده دې کې ما دا یو داسې سوچ ابتدا ځان له وکړه یو داسې سوچ سره زه رالم په دې فیلډ کې چې هغه خلک چې غریب خلک چې مختلف ځایونو کې ټکر هم خوري لګیا دي داسې ډیلرانو سره چې انګیج شوي دي چې چل هم نه ورځي او بل ریټونه خو څه کې هغوی خو ګران چلی الټا د غلط ځای نه پې خرڅوي نو ما داسې ماحول کې یو داسې فیلډ کې چې ما ابتدا وکړه نو زما سوچ صرف او صرف دا و چې غریب خلکو له کار وکړم او ډېر مناسب ګټې سره او هغوی د خپل پلاټ او په دې لحاظ سره چې څوک هم شوق لري د ځمکو او د کور د هغوی دپاره یو اسانتیاوې زه راوړم او کم مناسب ټارګټ سره زه ګټه واخلم زما زیات نه زیات ټارګټ شاید به د ګټې په مرله کې 15,000 یا 4,000 دې نه زه زیات ګټه نه کوم نو دا یو وجه ده او دا مې سوچ دی او انشاءالله په دې به مخکې هم کار کوم او دې ارادې سره او عقیدې سره راغلم دې فیلډ ته او بله خبره ده زه داسې موقع ډېر تلاش کوم مال چې داسې موقع راوړم چې ورسره غریب خلکو ته د روزګار اپرچونټي هم نږدې وي نو انشاءالله هغه اپرچونټي دې موقع کې شته دی ولې چې ما سره دلته نږدې د رسالپور اکنامک زون دی تقریبا 1.5 کیلومیټر کې دی چې دا خلک دلته آباد شي نو پیدل هم د دوی بچي د دوی ورونه ورتلی شي او کار پکې کولی شي ولې ډېر غټ سټیټ دی
او دینه علاوه د دې علاقې دا خصوصیات دي شاید به چې د دې اوبه صفا د خوږې دي د سیلاب د هر قسم خطر نه بچته دلته نږدې په 20 کیلومتر کې د سین یا د سیلاب سره ګمان نشته چې دلته به ای او ډیر اوچته علاقه ده مزیدار ابو هوا هم خسته ده او ان شاء الله فکر کوم او امید مې ده چې خلک به ډیره زیاته خوښه کی ولې چې ما ډیر زیات سټرګل کړی د موقع په تلاش کولو کې کتونکو دا پلاټینګ موجود دی کله چې د رسالپور چوڼۍ چې کومه ده د پی اف دیوال د دې سره پخوا کې مسکین آباد ورسره شاته کلی دی او دا زما ښی لاس ته وښکاري تاسو ته جي دا د میخو یو فارم دی ډېر په غټه سطح باندې دا یو کلاو ماحول دی بیا که وګوري نو زیاتر زمونږ د پښتنو په سیمه کې اکثر د یارې نم څوک په ځای لاس نه پورته کوي څوک زړه نه کوي چې ځای والي ځکه اکثر غلط ځای نه خرڅ کړي د قبضو ځای نه بیا فیض الله به وي چې انتقال شرط د اول راشي د دې ځای ویریفیکیشن وکړي معلومات وکړي چې دا ځمکه انتقالي ده که نه دا پکې شرط دی چې راشي ځای وګورئ انشاءالله ځای به ستاسو خوښیږي ځکه د مین روډ د پاسه او ډکونه هم پکې نشته اوار ځای دی 20 جره پلاټینګ دی جی 50,000 روپۍ مرله په 10 لک روپۍ کنال راځي بالکل جی په 10 لک روپۍ کنال راځي او انتقال شرط دی یعنی پیمنٹ لاس په لاس انتقال هم لاس په لاس بیا که یو سړی مثال اوس یو سړي سره لاک روپۍ پکې بیانه درکړي یا 50,000 روپۍ او نورو پیسو ټیم درکړي څومره ټیم به پکې کوئ 3 میاشتو پورې ټیم ورکوم جی او دینه علاوه کو چارې چا سره لږ ډېر کمې بېشی راشي د هغې خاطر به م کو ورسره او جی جی بالکل نن 10 تاریخ دی د را روان 30 تاریخ پورې دوی دغه 50,000 روپۍ مقرر کړي دي چې په دې کې به زه ګټه نه کوم په دې کې به هغه غریبانانو ته زه د کور خاوندان جوړ کم چې په پردو کنډرو کې در په در زندگی تیری نو په کار هم د جی چې هر سړی د خپل کور مالک شي د فیض الله بی نمبر به په سکرین ښکاري په دغه نمبرو رابطه کولی شي او بل پکې ما دا ریلیف ورکو دی غریب خلکو لا چې دوی تر 20 ورځو پورې ما دا ریټ ایښی دی چې غریب خلک خبر شي او راشي دې موقع نه فایده اوچته کړي فلحال زما 50,000 روپۍ ریټ دی دې نه 30 تاریخ نه بعد به زما ریټ اوچتېږي او دې 30 پورې زه 50,000 روپۍ ریټ چلوم د غریب خلکو دپاره دا یو اپرچونیټي ده امید لرم چې فایده به ترې والي دا انتقالي ځمکه ده بالکل جی دا ملکیت انتقال دی د موقع انتقال به ورکوم او قبضه هر یو شی ډایرکټ په بیانه ورکوم چې هر څومره چا سره بیانې بالکل ډایرکټ قبضه ورکوم بقایا 2-3 میاشتې ورته ګورم 3 میاشتې پورې ټایم ورکوم دې کې به دوی پیمنټ کلیر کوي کوي یو کس بالفرض وایي چې زما سره پیمنټ کلیر دی پوره دی نو زه ډایرکټ انتقال ورکوم کو دې نه علاوه یو کس داسې مو چې دلته به شک شبهه څه ټینشن ماته نو را دي شي لاول دی په قبضې کارو کې هغې نه بعد دی انتقال مانه پټورخانه کې ترانسفر کې بیا د ماله پیسې راکړي داسې شرایط هم زه د خلکو پوره کوم انتقال شرط دی بالکل او دې کې پلاټونو تعداد څومره دی 5 مرلې 10 مرلې پلاټونو تعداد د 3 مرلو نه نیولې 3 4 5 شپږ تر هر څومره پورې پلاټ چې علي ما سره اویلیبل شته دی جی او د دې ځای مکمل ایډریس وای د دې ځای مکمل ایډریس باره کې به زه خپل ناظرینو ته دا ووایم چې دا رسالپور باندې نږدې یادېږي کوم چې د رسالپور پاټک کوم چې پی اف دیوال سره نږدې تومان پاټک دی هغې سره به را دننه کېږي د پی اف دیوال سره او 2 کیلومتر چې په دې روډ راشي مخکې نو دلته کې زموږ رایټ هینډ ته دا پلاټینګ شوی دی کوم چې ورسره نږدې فارم هم دی مین فارم دی د غواګانو او ورسره ګیرچاپېره مسکین آباد نږدې بارم خان کلی ورسره نږدې پروت دی پی اف دیوال ورسره ټچ نږدې دی او مین سرکاري پوخ روډ باندې دی کتونکو دلته په پلاټینګ کې چې کوم محترمو ځایونه ترلاسه کړي دي هغې سته یې سره هم خبرې ترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام شاید به څنګه خیر دی جی شکر الله تاسو ښه خیر دی شکر دی دلته مو څونه ځای اخیستی دی دلته خو جریب مې اخیستی جي زه دغه شرګر علاقې ستر وکړم مردان نه مخکې جی جی او زه لاول راغلم ما د پلاټینګ چوک د نو فیض الله صاحب دغه ما ډېر خوښ شو نو کلاو ماحول دی ډېر ما خپل فیملی مې سره راوستې هغې مو وکړ د هغې هم خوښ شو نو جریب خو کې ما واخیست خو ما وروڼه بایګان دي انشاءالله هغې به هم راځي او زما غریبو ته دا مسې دی چېرې د ریټ ډېر ښه دی زما په خیال خو دې مهنګۍ کې بالکل په نن سبا وخت کې دا مناسب ریټ بالکل جی ډېر ورم پکې ځای اخیستی السلام علیکم وعلیکم السلام شاید بھائی څنګه چل خیر دی شکر دی الله پاک ټیک ټاک خیر دی خیر دی تاسو پکې څومره ځای اخیستی ما خو پکې 3 پلاټ اخیستی دي او ډېر ښکلی ځای دی صفا ځای دی د اخیستو نه مخکې ما پوره معلومات کړی دی څه مسله پکې نشته دی او سړی هم ډېر روغ دی او نور څه دغه پکې نشته دی ښه په صحیح ځای کې دی بازار ته هم نږدې دی نور څه دغه پکې نشته مسلې پکې نشته دی که نه
او کوشش کوو چې نور هم پکې والو انشاءالله. کتونکو دا د فیض الله پلاټینګ دی، دا شاته تاسو ته ښکاري دا د سارو فارم دی او فیض الله به وي چې دلته کپنیانې هم شته. دا هڅه مې د دې دپاره کړې وه چې دلته نږدې که څوک پلاټینګ وکړي نو هغې ته نږدې کاروبار هم میلاوېدی شي. ډېرونو هم پکې پلاټونه اخیستي دي، دوی هم راغلي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه چله شهید بھائی ښې؟ خیر دی جی، شکر دی الله پاک ټیک دی. تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ جی زه مومند او اوسېږم ماجر بازار کیم کې مومند آباد کې، او بس فیض الله بھائی دا پلاټینګ کړی او یاره یو دوه پلاټو دغه هم کړی دی نو سودام کړی ده نو الله دې ښه کړي، او یو دوه پلاټو سودا مې ورسره وابړه کلنۍ کې کړې ده نو بس موږ هم لګیا یو ټکه ټوکه کوو. امین. تھینک یو. تاسو څنګه یې؟ جی خیر دی. تاسو ښه یې جی؟ خیر دی. مننه تاسو چې دلته راغلل، ډېره مهرباني. او مونږ جی په خپله باندې چې دی نو فیض الله سره د 2-3 کالونه چې دی نو ټچ یو، او د دې روزګار ډېر صفا دی جی، ډېر ښکلی روزګار دی. بل د دې دی دا پلاټینګ زمونږ په دې وجه ډېر زیات خوښ شو. یو خو د دې ریټ ډېر زیات ښه دی، ریټ یې دا دی چې 50,000 روپۍ په دې مهنګایۍ کې دا ډېر زیات کم ریټ دی. نو غریبو خلکو دپاره خاص کر زه هغه غریبو خلکو ته چې زمونږ کومه علاقه ده، زه یم جي د مردان او زمونږ علاقه خلک ډېر زیات کمزور دي، او هغوی دپاره دا یو ډېر زیات ښه چانس دی. او دی 30 تاریخه پورې چې دی نو په 50,000 روپۍ باندې جي مرله ورلګ کوي. او د دې یو دا خصوصیات دي چې دې سره کرخانې او مردان چې په سیکل هم متتلی شي جي، روزګار هم پکې کولی شي چې دلته یو سړی کور جوړ کړي هغه روزګار هم کولی شي. نو ډېره مهرباني چې تاسو راغلې او مننه جي. تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ مونږ خو جی د باجوړي جنسې سره تعلق ساتو، او دلته د فیض الله بھائی چې دی دا زموږ ډېر د پخوا نه د سره ناسته پاسته ده. دا ماشاءالله یو ډېر قیمتي او یو ډېر زبردست سړی دی. یعنی مونږ چې څومره پلاټینګونه دی کړي دي په هغې کې مونږ 6 جریبه، تجربه، 9 جریبه، 10 جریبه داسې ځمکې پکې زیاتې دي چې هغه مونږ دې نه والو بېرته واپس هغه مونږ ته ګټه ډېره زیاته کړې ده. کورونه پکې جوړ کړي، هغه هم زموږ دپاره ډېره فایده شوې ده. خو داسې ده چې لکه الله پاک دې در چا کاروبار ښه وچلې، خو وجه صرف دا ده که نه چې دې کې د اوسه پورې موږ نه په انتقالاتو کې څه داسې دوکه ولیده چې ګنې یاره دی موږ سره هغې کې څه دوکه کړې ده یا یې راسره روډ کې کړې ده. دا وګوره پاس بجلیانې مجلیانو هر یو ځای کې د دوی په پلاټینګ کې سرجي دا بجلیانې هر یو شی چې کوم دی که نه دا انا موجود دي. کتونکو بابر کمانډو به تاسو پیژنئ، زما په څنګ ولاړ دی بابر کمانډو سره به هم د فیض الله د پلاټینګ په حواله خبرې کوو. السلام علیکم بابر. وعلیکم السلام شهید بھائی. څنګه یې ښه؟ شکر دی الحمدلله شهید بھائی. تاسو ته به پته یې شهید بھائی چې نن سبا د ملک حالات او ډېره زیاته ګراني ده، او ډېر خلک به تاسو ګورئ چې د دې لکه مطلب 1.5 روپۍ مارله چلیږي. ډېر خلک داسې دي چې د کرایې په کورونو کې اوسېږي. نو دا زم چې د غریب سړي دپاره د دې نه ډوله ښه چانس میلاویږي نه. د فیض الله بھائی د غریب سړي دپاره یو ډېر ښه سوچ لري. 50,000 روپۍ شهید بھائی زم چې سم نه ده نن سبا مارله، ځکه چې هر قسم سهولت دلته شته. دا سړکونه دلته زه په خپله وګرځېدم، اول مې دا ماحول وکتو ماشاءالله ما خو ډېر زیات خوښ شو چې څومره زموږ مسافرونه دي هر ځای کې ګولډن چانس یم چې د دې نه بل ښه نه میلاویږي. کتونکو دا پلاټینګ د پلاټینګ لارې ګودرې تاسو ته مونږ خو دا مین روډ دی 25 فوټ، دا پې د پاسه 11,000 لین تللی دی، دا پې د پاسه 11,000 لین تللی دا د بجلی ستنې م ولاړې دي. بیا د دې فلاټ 3 لارې دي جی، 20 فوټ، 16 فوټ، بیا 16 فوټ او 25 فوټ سرکاري لار ده. حقیقت خبره ده چې په نن سبا د مهنګایۍ په دې دور کې په 50,000 روپۍ مرله انتقالي ځمکه او داسې فاکه کیمرامین صاحب به تاسو ته ټول پلاټینګ وښیي. د روډ مین روډ سره جوخت دا مین روډ ورسره ټچ شوی دی او دا 3 لارې دا د بجلی تارونه دي. په سکرین باندې جی د فیض الله نمبر ښکاري چې کوم خلک بېکوره یې، که څوک یې د ګټې دپاره رالی نو انویسټمنټ وکوئ، ځکه ورځ ته ورځه ریټ خیږي. انویسټمنټ دپاره هم ښه موقع ده، او که کوم خلک بېکوره یې نو د هغې دپاره هم فایده ده. په 50,000 روپۍ مرله فیض الله بھائی وایي چې را روان 30 تاریخه پورې نن 10 تاریخ دی، 20 ورځې به دا پیکج موجودي. 50,000 روپۍ مرله د دې نه وروسته به بیا نرخ کې اضافه کیږي. نو که کوم خلک بېکوره د فیض الله بھائی نمبر یې په سکرین ښکاري، دوی سره رابطه وکړئ. د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکړي. د الله په امان.